الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدقت يا رب العالمين. دا نفخ ثانیه خبر شروع یعنی د قیامت د ورځې خبره شروع. الله رب العزت فرمای فالیوم بس نن ورځ یعنی د قیامت په ورځ باندې لا تظلم ظلم بنشي کولی نفس په هیڅ یو نفس باندې شیئا د هیڅ په چا باندې به معمولی ظلم نشي کولی چې د یو عمل کړی دی یا د یو عمل نه دی کړی او د پسې په زوره یو ګناه خطري په رجسټر کې په چا به ظلم نشي کولی. الله د دنیا کې ظلم نه بچ کړي. ولا تجزون او نه به بدله درکولی شي او جزا به نشي درکولی تاسو ته الا مگر ما د هغه څه کنتم تعملون چې کوم عمل کړی چې کوم عمل تاسو کړی د هغې جزا او بدله به درکولی شي. داسې نه ده چې عمل هم نه دی کړی او هېڅ فیصه درته سزا درکولی شي، نه نه چې ګناه مو کړې ده د هغې سزا به درته میلاوي. الله هم دې بچ کړي. نو الله رب العزت بیا فرمایي بشارت دی ان اصحاب الجنت یقینا دا ملګري د جنت الیوم نن ورځ فی شغل دا به په شغل کې وي، په لذت کې به وي، په خوند کې به وي. دی به په خوندونو کې وي. الله دې را نصیب کړي. مشغوله به وي، په چا به پروا نه وي، د جنت په نعمتونو باندې به سر وي. فی شغل په لذتونو کې فاکهون لذت اغستونکي به وي یا فاکهون د مخکې معنی بیا وکړه فی شغل هم بستري به کوي د خپلو بیبیانو سره او فاکهون د یو بل سره به خبرې کوي. د جنتیان به لګیا وي، د یو بل سره به ګپ شپ لګیا به وي. ولې هم دوی و ازواجهم او بیبیانې د دوی فی ظلال په سوري کې به چې کومې بیبیانې مؤمنانې وفات شوي جنتیانې وي نو هغه به هم ورسرې وي که نه، او د جنت په سوري باندې به وي. هم دوی و ازواجهم او بیبیانی د دیو فی ظلال د جنت اعلا حوری عینا ورته ویل شي. د ټولو نه چې کمزوري مسلمان وي هغه ته به همدغه دوه حورې ملاویږي. الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي. په دغه خو امین وایه که نه؟ ان اصحاب الجنت نو صاحبان نو بیا خبره داسې ده. الله رب العزت فرمایي چې دا صاحبان د جنت چې دي نو دا په دغه ورځ باندې جنت او بزرګان وایي ځکه غواړئ چې دا د الله رب العزت د نیکانو دوستانو مسکن دی، د هغې ځای دی، د دې وجې غواړئ. نور دا هر څه به پکې تا ته میلاویږي. دا د دې وجې دی که جنت نه غواړئ نو جهنم به بیا غواړئ، څه به غواړئ. د دې وجې حدیث کې راځي کوم بنده درې پېرې د الله رب العزت نه جنت وغواړي نو جنت هم الله رب العزت ته وایي چې ما دله ورکړه، او کوم بنده چې درې پېرې د جهنم نه خلاصي وغواړي چې خدایه ما د اور نه د جهنم نه بچ کړه نو جهنم هم وایي چې خدایه دې ما ته راتلل نه غواړي ما ته یې مه راولي. الله هم دې بچ کړي جهنم. نو ان اصحاب الجنت یقینا صاحبان د جنت الیوم نن ورځ فی شغل دا په لذتونو کې فاکهون یو بل سره به ګپ لګونکي وي. هم دی و ازواجهم او بیبیانې د دوی فی ظلال په سورو کې به وي علی الارائک په څه باندې په تختونو باندې په تختونو باندې کاکا نو ته دې ته اوس خیال وکړه هم دوی و ازواجهم او بیبیانې د دوی فی ظلال په سوري کې به وي. اوس د سوري تذکره ځکه وکړه، د ونو تذکره ځکه راشي، د شین باغ تذکره ځکه راشي، د اوبو تذکره ځکه راشي چې د عربو دپاره دا لوی نعمت او لومبني مخاطبین د قرآن چې دا عرب دي.
لومبني هغه مخاطبین نو دا د هغې دپاره لوی دولت نو د دې وجې دغه نور جنت کې چې ته څه غواړې هغه پکې هم دوی و ازواجهم و بیبیانې د دوی فی ظلال په څه کې په جنتونو کې په سورو کې به وي خو د څه په سورو کې د جنت په سورو کې علی الارائک دی به څه وي په تختونو باندې به وي متکئون او تکیه به وخلي ډډه به والي اوسګار خېل به یې که نه هلته خو نور څه کار نشته دلته چې ځان کړولي هلته څه دي بس د الله رب العزت رحم دی کرم دی یو بل سره بس سلام دی خبرې دي د جنت خوراکونه دي او د الله رب العزت دیدار دی الله دې بار بار رانصیب کړي نو هم عربی کې چې ورپسې ګرامر وګورې نو ارائک چې دی دا د اریکه جمع ده اریکه هغه تخت عرب والا وایي چې په کومه باندې ناوې سمباله کښېني چې ناوې پرې نه وي هغې ته هغې اریکه نه وایي هغې ته اریکه نه وایي نو اوس که تاسو کې یو بابا وایي چې زمونږ په وخت کې خو چې دی پالنګ نه و زینې مو چت کړی نو هلته به دغه تخت باندې د خپلې بیبي سره ناست ښه څوک یې به علی الارائک متکئون ډډه به یې والي دلته خو ډډه نه شي والي ورتي د نورسي سړک ته ورسوه دا وکړه دغه وکړه هغه هلته به یې ښه مضبوطه ډډه والي لهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې فاکهتون میوې به وي رنګارنګ میوې به وي هر قسمه میوې به وي دلته خو انسان اکثر خوړی نه شي اکرم کاکا کله نا کله وي غاښونه مې خوږي کله وي غاښونو کې دا چل دی الله رب العزت وي هلته نه نوجوان به دې کوم داسې نوجوان چې تازه نوجواني چې د چل لهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې فاکهتون څه به وي میوې به وي ولهم او د دوی دپاره ما هغه څه به وي یدعون چې دی یې غواړي ما یشتهون چې څه د ده زړه غواړي چې څه ته غواړي الله رب العزت به درته هغه نصیب کوي نو حدیث شریف کې راځي داسې یو ساده شانتې صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په جنت کې به اوښ وي د هغه اوښانو سره مینه وي جنت کې به اوښ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ومني وي به چې ته څه غواړې د خراب څیزونو ته به د سړي زړه نه کېږي او سم څیزونو ته به اړه کېږي نو چې بس څه د زړه غواړي هغه به پکې ملاوېږي الله دې نصیب لهم د دوی دپاره نو لهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې فاکهتون میوې به وي ولهم او د دوی دپاره ما هغه څه به وي یدعون چې دی یې غواړي دی یې اشتها کوي نو څه به وي د مانه چې دی سلامون بدل دی د مانه ما هغه څه یدعون چې دی یې غواړي سلامون سلام به وي سلامتیا به وي د چا د جانب نه قولا دا وینا ده من رب الرحیم د هغه رب د طرف نه چې رحم کوونکی ذات موږ ویلو سم ویلو چې د ټول قرآن زړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څه دی سوره یاسین او بیا موږ وی چې د سوره یاسین زړه څه شی دی سلام قولا من رب الرحیم د دې وجې په دې کلمه کې ډېر زیات تاثیر هم دی د عملیاتو والا وایي چې یو کس ډېر وایي نو ډېر زیات اثر دی سلام نو سلام دی دغه خو یو معنی شو بدل یا داسې وایه سلام سلامتیا ده قولا دا وینا ده دغه سلام بچاوي په فیصله د الله رب العزت سره به وي یا سلام سلام دی قولا بالقول من رب الرحیم د الله رب العزت د طرفه د هغه رب رحیم د طرف نه چې رحیم ذات نو ابن ماجه شریف کی روایت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الله رب العزت به دې بنده ته بغیر د واسطې سلام کوي بغیر د واسطې به انشاءالله الله دې د ایمان سره مرګ راولي نو ته سلام انشاءالله نو شیخ الهند رحمه الله فرمایي اس وقت کی عزت اور لذت کا کیا کہنا وی دا آغا وقت عزت او د لذت بس سبع هغه د ځان له مزله چې الله رب العزت د طرفه تا ته سلام وشي دلته خو چې درته یو ډي سپي یا چې دی نو درته وزیر اعلی او ایم ایل اے دا درته سلام وکړي
اکثر به جوړوان کې بشان درته نه وي او بل درته د وټونو نه پس وټونو نه مخ کې نه بل کیسه د وټونو نه پس درته چرته سلام وکړو استاد دراغه ته او ملک ماته ټانکی سیب سلام ټانکی سیب راته سلام او دلته وسوک سلام کوي الله رب العزت بدل سلام اذا غلط رب سلامت يا الله للنصيب اللهم ارزقنا هذه النعمة العظمى بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم آمين. بیا اوس چې دینو تخویف اخروی دی چې اوس کم کسانو ځان نو لټ کړي په دنیا کې نعمتونو نه ځان لري وساتو د آخرت نعمتونو خپل ولایت خو بدا ملو شي خو چې کم خلک هغه ځان لري وساتو د دین نه نو د هغې لپاره څه دی الله وایي وامتازوا اليوم جدا شئ نن ورځ ایها المجرمون مجرمانو جدا شئ نو د دې وجې ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته به چې چا وي چې ما ته نصیحت وکړه هغه به ورته زه د یو څو خبرو نه وزګار نه یو څلور خبرې به یادولې وایي یو پکې دا ده چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت وایي چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون جدا شئ نن ورځ مجرمانو نو ما ته دا پته نه لګي چې زه به مجرم یم او که مجرم به نه نو تا ته څنګه نصیحت وکړم یا د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله بارک راځي وامتازوا اليوم ایها المجرمون وای منتبه حضرت خواجه صاحب کوي دې ځکه وامتازوا اليوم ایها المجرمون وای امام ابو حنیفه رحمه الله یو امام پسې ولاړو شاته هغه پسې مونځ کو او په مانځ کې هغه د آیات لوستل ماسوتنې چې کله ولوستو نو یو واجب کې د شاګردان ټول لوی خلک امام ابو یوسف رحمه الله امام زبر رحمه الله امام محمد رحمه الله عبد الله بن مبارک رحمه الله رسولوي خلک نو هغه یو شاګرد دی وای او د وخت لوی امام مسلمان نو مرشه هغه وای چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فرض وشو نو کینا استفادته و د کشان او په دې ګیره باندې داسې لاس کې خو دا ګیره داسې ونیسله او دې آیات ته په سوچ کې لاړو داسې اوښکه به راتله په دې لاس دې باندې به راتله بیا په لاس پرېوته او لاندې به تله وایي زما ورته خیال لمونځ مو شو خلک هم لاړو زور د ډېر ساعتي سار مې چې اوس به پاتې و امام صاحب د ځای نه الګ نه وایي زه لاړم وایي د سارې تهجدو ټیم کې چې کله زه راغلم چې ومې کتل امام ابو حنیفه صاحب هم اکه شان ناست دی او دې آیات ته په سوچ کې تللی سار وایي ما ورته بیا وایي چې صرف د تهجدو ټیم دی وایي ما ته وایي چې چا ته به غږ نه کړې دا خبرې به چا وامتازوا اليوم ایها المجرمون نو مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږ به کومه ډله کې قافلې چې د یمین شمال بېلېږي حافظه ته به مل د کم کاروانې دا پته پکې نه لګي نو تیاري پکار دی قرآن ته نزدېکت پکار دی قرآن باندې پوهه پکار ده مونځ کول پکار دي زکات پچای زکات ورکول پکار دي خیراتونه صدقې پکار دي حقوق د مور او پلار ساتل پکار دي مور او پلار د بچو د حقوقو خیال ساتل پکار دي د رونو د معاشري د حقوقو د گاوند د حقوقو د بل حق پیژندل پکار دي د زنانو د حقوقو خیال ساتل پکار دي الله رب العزت دې توفیق راکړي نو وامتازوا اليوم ایها المجرمون سخت ورځ را روانه سخت یوم تبلی السرائر رازونه به راښکاره شي رازونه چې وایي دا خو پلانکي ځان صبر کړو پلانکي ځان صبر کړو اوس پرې پته لګي سخته ورځ الله رب العزت دې په دواړو جهان حیا فرد عزت وساتي الله فرمایي الم اعهد الیکم آیا ما وعده نه واغشت ستاسو نه ستاسو مقام جدا دی وامتازوا اليوم ایها المجرمون د دې نیکانو نه جدا چې د دې ډله جدا ده جنتونه جدا دي دوزخ جدا دی الم اعهد الیکم آیا وعده مې نه واغشت ستاسو نه الم اعهد اخذ منکم یا عنکم الوعده ستاسو نه مې وعده نه واغشتې یا داسې ووایه الم امرکم آیا تاسو ته مې حکم نه وکړی په دې باندې چې یا بني آدم انسانانو الله تعبدوا الشیطان
تاسو بندگی د شیطان مکوئ، د شیطان تابعداری و اطاعت مکوئ. جو عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے تو آپ رسول میں ایمان کی بقا. نو خبر دادا چې تاسو ته هما ویلی نو چې تاسو د شیطان بندگی مکوئ. انه یقینا دغه شیطان چې لکم ستاسو لپاره عدو مبین دشمن ښکاره، دا ښکاره دشمن دی. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو پیران تهجد لرا پاسه د خپې نه وړه وکړه راټیک ولې دې راپاسوله؟ وایي څوک یې؟ وایي صاحب مو تهجد له مې راپاسولې ته څنګه چې هر څوک یې؟ نه ویې بلته ورته یې ابلیس یم. نو ابلیس خو داسې ښه کار نه کوي. نه زما ستا په کفر کې یارانه تېره شوې هغې ته ولې نه یا خو د کفر کار ته ولې روانې کړم ښه کار ته خو تاسې بې سن راپاسې ولې دې راپاسولې؟ وایي ځکه مې راپاسولې چې اوله رستانه تهجد پاتې شوي نو تا الله رب العزت ته ډېر زیات وجاړه او د اشراکو ټیم کې دې بیا نفلونه زیات وکړو نو الله تعالی په هغه جړا ډېر زیات ثواب درکړو. ما وایي داسې نه چې نن اوده پاتې شو بیا د الله ثواب زیات درنه کړي. داسې ارامي دي ښه. انه لکم عدو مبین دا ستا لپاره ښکاره دشمن و یا بابا چېرته دیوال سره خوا کې ډډه والې نو شیطان ورته پاسه پاسه بابا دیوال لا ورځي هغه غریب چې پاسه نو دیوال لا پرېوت او ته ما سره ډېره ښېګړه وکړه ته اوس هم د رحمت فرشته یې دې رحمت فرشته نه یم ابلیس یم شیطان ورته چې ته خو د خیر ښېګړې کار نه کوې دا دې څنګه وګورې دا دې څنګه وکړو چې سبا به راته ته هم په شهیدانو کې خپې اوچتې کوې. انه ما وی چې شهید نشي نو دا ستاسو لپاره الله وی ښکاره دشمن دی. ګورئ ښه وان اعبدوني الله وی او خالص زما بندګي وکړئ هذا صراط مستقیم دغه لاره سمه ده. دا نور لار دا کږي وایي بل خوا ته دي عمران کی تو میروي به ترکستان است دا بل خوا دي دا کعبې مبارکې ته نه ځي دا به چېرته یو خوا روانې چېرته به لیبرلیزم یو خوا ځي او سوشلیزم به بل خوا ځي او سیکولریزم به بل خوا ځي او بل به بل خوا ځي ته چې اسلامیزم به ځې شي نو یو الله ربالعزت نه به ځي. الله یې توفیق راکړي. نو موږ بل ځای پلانکیزم دی او دا ډیګریزم دی دا جدیدیت دی او دا پلانکې دی او زموږ د تصویر دا بنیاد پرست دی او دا پلانکې دی. الله ربالعزت فرمایي وان اعبدوني دا پتا به اعتراضونه کیږي تا ته به خلک وایي چې ته خو هغه زړې کیسې کې الله وایي او مکه زړه عقیده راټینګه کا څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما بندگی کړې وه دقسې زما بندگی وکړه هذا صراط مستقیم دغه لاره سمه ده. دا نوې لارې چې بل طرف ته روانې دي دا غلطې دي او که ته وې چې دغه لارې زما طرف ته راځي نو ایحال است و محال است و جنون ولقد اضل منکم یقینا د ګمراه کړي دا چې په سکرینونو باندې ویني چې هلکه پلانکي دا ډېر پوهه دی ته په پلانکي سي کې ډګري اخیستې ده او دې ما په اسلام باندې پوهېدلی شي دا هر فنې مولا دی دې په دین هم پوهېږي او په سادین هم پوهېږي دې په دین هم پوهېږي او دې د متیازو په ټس باندې پوهېږي دې په دې باندې هم پوهېږي او دې چې دینو په زمیندارۍ هم پوهېږي په زمیندارۍ هم پوهېږي او نه په یو فن باندې په یو وخت کې یو کس پوهېږي په دوه دې پوه شي په خو په هر څیز باندې د ده علم یې خاطه کړی ده نو دا خو د الله ربالعزت داسې نه ده چې موږ خپل اسلام خلکو ته ورولو چې ته څه ووایه ستا علم د امام صاحب نه زیات دی ستا علم د امام شافعي صاحب نه زیات دی ستا علم خو د دې زمانې د یو لوی شخصیت نه چې د خلکو په اعتماد د علما د هغې نه هم زیات نه دی. ولقد اضل منکم یقینا ګمراه کړي دي دو ستاسو نه جبلا خلقا کثیرا ډېر خلک یې جبلا خلقا ډېر خلک یې درته ګمراه کړي دي فلم تکونو تعقلون آیا تاسو نه پوهېږئ د عقل نه کار نه اخلي الله وایي په دې نه پوهېږئ څومره خلک یې جهنم کندې ته ګزار کړل. هذه جهنم التي يقال لهم دته وویل چې هذه جهنم التي دا هغه جهنم دی کنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوې وه چې وعده در سره شوې هغه جهنم دی ورته یارېږه ورپرېوځه ورته الله دې وساتي. الله وایي اصلوها اليوم وبویل شي دې ته ادخلوها اصلوها اليوم
داخل شي دې ته نن ورځ ادخلوها واسقها د دې هغه منځته ورشئ بما کنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو ناشکري کړې وه تاسو کفر کړی و الله دې وساتي نو اوس دې بچلې شروع کړي چې نه 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 موږ له پیغمبر نه دی راغلی موږ خو بلانکې ګناه نه ده کړې دا خو فرشتو د ځان نه دي کړې ده دا خو موږ همونځ کړی دی په بلانکې کې نو الله رب العزت وایي الیوم نن ورځ نختمو موږ به مهر ووهو علی افواههم په خولو د دوی باندې خوله به یې خبرې نه شي کولی الله وایي مهر به ووهو په خولو د دوی باندې په دنیا کې به پرې غیبتونه کول کنځلې به یې کولې بدې ردې به یې ویلې اوس هلته به پرې مهر ولګي الله به ورته چې بس خبرې مه کوه نه به شي کولی کیسه ختمه دا موږ دا چې یو راګډ شوي دي پته نه لګي دا خلک هر چا پسې که سبا ورته چا وي چې زه پیغمبر یم کېدای شي هغه پسې دوه درې سوه روان وایي زه به ذمهوارۍ سره خلک وایي که نه کاڼم سم وړاندم سم ورکه دا خو د عیسی علیه السلام معجزه وه او بل چا چې دی کرامت کېدای شي خو یوه پیره کېدای شي دوه پیرې کېدای شي ډېرې پیرې دې وشي خو کرامت او معجزه د بنده په اختیار کې د سره ده نه ډاکټر مالا راغی او ډګري راغی او د یو ځای پته هر څه چلېږي په مسلمانانو کې هر څه چلېږي صرف اسلام پکې نه چلېږي هر څه د حکومتیا حیثیت هغه هم پکې چلېږي هر څه چلېږي الله دې معلوم کړي عقل هم پکار دی څه چې د کرامت او د معجزې تعریف دا دی چې هغه د بنده په اختیار کې نه دي هغه په اختیار د الله رب العزت کې دي د بنده په لاس صرف راښکاره شي پته نه ده خلک په ورماتي سرکاري سطح باندې ولا موږ دغه مهمان نوازي وکړو چې لوی دروغجن راغلی الیوم نختم الله رب العزت فرمایي موږ نن ورځ مهر ووهو علی افواههم په خولو د دوی باندې وتکلمنا ایدیهم او خبرې به کوي زموږ سره لاسونه د دوی نو حدیث کې راځي چې کوم ذات دې خولې ته دا اجازت ورکړي چې دا خبرې کولی شي نو دغه ذات په دې لاس پو هر اندام کې دا طاقت ورچولی شي چې هغه به خبرې کوي او شته پکې طاقت ستا ګوتې څه کوي نو دا سټور کېږي کاکا حتی ستا خبرې په فضا کې سټور کېږي هر څیز د سټور دی او هلته به عملي شکل کې راښکاره شي او ستا اندامونه به یې په خپله ګواهي کوي چې دا مې کړي دي دا مې کړي دي دا مې کړي دي خپې به لګیایي پلانکي ځای ته ګناه لتلې سترګې به وایي چې دې ځای ته یې راباندې کتلي دا ټول به وایي الله دې د غلطو نه وساتي موږ سوچ کوو موږ به چې قدم والو ګناه وکړو هر څه وکړو اخر خدای به راته بخښنه وکړي الله چې دا قانون رالیږلی دې سره به هم څه کېږي الیوم نختم علی افواههم الله رب العزت فرمایي موږ به مهر ووهو په خولو د دوی باندې وتکلمنا ایدیهم او خبرې به کوي زموږ سره لاسونه د دوی وتشهد ارجلهم او ګواهي به کوي د خپې به یې لګیایي بما كانوا یکسبون په سبب د هغې چې کوم کسب ده کړي ګوره قانون چې دی هغه حقایقو ته نه ګوري هغه شواهدو ته ګوري دا قانون دی او دا عام قانون دا لیلا دا چې قانون د همیشه دپاره شواهدو ته ګوري ګواهان چې پیښو په ګواهانو فیصله کېږي دننه ښځې سره ګواهان دي چې خاوند طلاق راکړی دی دننه چې هغه ورکړی دی یا نه دی ورکړی خو ګواهانو باندې به فیصله کېږي د حقایقو ته مرګ شوی دی په یو کس باندې ګواهان پیښ شو نو هغه به په ګواهانو باندې فیصله کوي حقیقت یې الله رب العزت ته په حقایقو فیصلې نه کېږي په شواهدو باندې کېږي نو دا خو د عامې د دنیا د قانون هم دا مسلمه خبره ده که د انسان په بدن کې مثال په طور مرګ وشو د ده په بدن کې چې دی به یي داسې څیز راووته چې هغه په دې دلالت کوي چې دا مرګ ده کړی دی نو دغه سبب دی په دې دی راګېرېږي نو چې د دنیا قانون هغه بار ورته نور ثبوتونه بیا د بل چا متعلق راووتم بیا ځان له کیسه ده خو چې په ده باندې دنیا کې نو دغه د ده دپاره کافي دی نو دقه شان د قیامت په ورځ باندې چې د ده په بدن به په ده باندې ګواهي ورکړي چې خدایه زما دې په ما چې دی نو دا ګناهونه کړي ده په ما دا کړي پلانکي ځای ته په دې په ما باندې تللی نو قرآن کې راځي بل ځای کې
وی دا خپل لاس ته به دا روح ووایي دا به ورته وایي چې لما شهدتم علینا دا خوله به ورته وایي لما شهدتم علینا تاسو ولې ګواهي وکړه تاسو ولې ووایي چې بهی موږ دا کړي دي نو تاسو خو هم عذاب پرېږدي قالوا انطقنا الله الذي قالوا انطقنا الله او من له د نطق او د خبرو طاقت راکړه هغه الله رب العزت انطق كل شيء چې هغه د خبرو طاقت ورکوي هر څیز ته نو موږ به څنګه انکار کړی دروغ بیا ګورې دروغ نه چلېږي ښه او حدیث شریف کې راځي ګوره روژه څومره لوی عبادت دی پرون موږ ویلي د مثال طالبي کې دا حدیث وی پرون وی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس د دروغو نه ځان نه ساتي دروغ یې پرې نه ښودلو په دروغو یې عمل پرې نه ښودو نو دې بنده ته هېڅ حاجت نشته چې دې څه وکړي دې روژه خوراک څښاک بند کړي یعنې د روژې ورته حاجت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هلته دروغ مروغ نه چلېږي بما کانوا یکسبون په سبب د هغې چې دې کوم کسب کړي الله مې د ګناه نه بچي فالیوم بس نن ورځ لا تظلمون ظلم به نشي کولی نفس په هیڅ یو نفس باندې شیئا د هیڅ څیز ولا تجزون او جزا به نشي درکولی تاسو ته الا ما کنتم تعملون مګر کوم عمل چې تاسو کړی وي ان اصحاب الجنة یقینا صاحبان د جنت الیوم نن ورځ فی شغل فاکهون په لذتونو کې به وي او بل سره خبرې کوونکي به وي هم دي و ازواجهم او بیبیانې د دوی فی ظلال پسور کې به د جنت وي علی الارائک په تختونو متکئون ډډې به والي لهم د دوی دپاره بیا په دې جنتونو کې فاکهة میوې دي ولهم د دوی دپاره ما هغه څه دي یدعون چې دوی غواړي سلام سلام دی قولا بالقول من رب الرحیم د رب العزت رحیم ذات د طرفه وامتازوا اليوم اواز بوشي نن ورځ اليوم نن ورځ جدا شي نن ورځ ايها المجرمون اي مجرمانو الم احد اليكم يا بني ادم آیا حکم نو کړی الله رب العزت تاسو ته اے انسانانو الله تعبدوا الشیطان چې بندگی مکوئ د شیطان انه یقینا دا شیطان لکم تاسو لپاره عدو مبین دشمن ښکارا دی وان یعبدونی او خالص زما بندگی کې هاذا صراط مستقیم دا لار درمیانه د سمره ولقد اضل منکم ويقينا گمراه کړي تاسو نه جبلن کثیرا ډیر مخلوقات افلم تكونوا تعقلون آیات د عقل نکار نه اخلي هذه جهنم التي داها جهنم دي كنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوی و اسلوها اليوم داخل شي دي جهنم ته بما كنتم تکفرون په سبب دا چې تاسو کفر کړی دی الله دوسن اليوم نورز نختم مهر بوو بخلو علا فای بخلو د دیو باندې وتکلمنا من سره به خبرې کوي ایدیهم لاسونه د دیو وتشهدو او گواهی به ورکوي ارجلهم خپې د دیو بما کانوا په سبب د هغې یکسبون چې کوم کسب یې کړی وي الله رب العزت دې زموږ کسب ساتي